په موقع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر باندې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی هغه ښکار اوسې ونیوله او اوسې د سترګو نه اوښکې بهیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی راوسته او اوسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې شروع کړې. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ستا د ملګري ښکار کړی یم او سره د حق یم. ښکار دوی لپاره جایز دی او زما واړه واړه بچي دي، زه د هغې لپاره د خوراک بندوبست لپاره راوتې وم. لہذا که دې ما ذبحه کي زما بچي دي واړه واړه هغه به د نهر نه مړه شي. نو ما دومره پرېږده چې زه لاړه شم او هغې د خوراک ورکړم، د هغې نه اجازت راواخلم چې هغې ځان له خپله بندوبست کړي او بس بیا به راشم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل تا باندې موږ څنګه اعتبار وکړو؟ ته ورته موږ نه لاړې بس لاړه به شي، اعتبار د باندې څنګه وکړو؟ هغه اوسې ورته وایي زه به قسم وخورم چې زما الله تعالی باندې قسم وي که زه رانغلم واپس نو قیامت په ورځ دی الله تعالی ما د حرام خورو سره په سر کې راوړي. حرام خورو څومره لوی قسم وخوړم، حرام خورو به ډېر بد حال قیامت په ورځ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هو تا ډېر غټ قسم وخوړو اوس پرېږده او اوسې لاړه خپل بچو ته خوراک ورکړه واپس راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هغه صحابي ته فرمایي دا پرېږده چې خپل بچو ته خوراک ورکړي او بیا یو عام اعلان وکړو چې په داسې وخت کې به ښکار نه کوئ چې کوم وخت ځناور عام طور باندې مرغان بچي راوړي په دغه وخت کې به ښکار نه کوي. د بچو راوړلو په وخت کې به ښکار نه کوي چې ځناور هغې نه بچي پاتې شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیره مجلس کې ناست دی، یو اوښ راغی او دې خلکو کې راننوځي، خلکو دا اوښ منع کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل راپرېږدئ دې اوښ فریاد راوړلی دی. راغلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپو کې سر کېښودو او وغورېده داسې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل دې اوښ سره زیاتې کېږي مالک یې راوغواړئ. چې مالک یې راوغوښتو دا اوښ ما ته فریاد کوي زما مالک ما سره زیاتې کوي، خوراک راته کم راکوي، کار را باندې ډېر کوي. وایي او داسې ده. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو چې ځناورو سره زیاتې مه کوئ، کار هم پرې لږ کوئ چې کله ستړي کېږي پرېږدئ او خوراک ورته موافر مقدار کې ورکوئ.